بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د کے پی کې امیر عثمان حنفي صاحب را سره ولاړ دی. کتونکو ډیر برکات دي کے پی کې د پاره او ډیر خدمات دي او د پاکستان مشهور نعتخوان شاه صاحب را سره ولاړ دی. کتونکو ما د پاره ډیر لوی خبره ده چې د دې پسنګ کې زه ولاړ یم. کتونکو د اجتماع په حواله کې به عثمان صاحب سره خبرې کوو. د کې پی کې امیر دی چې څه انتظامات شوي دي او څه مختلف دي او خلکو ته چې دی څه دغه ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجتماع ماشاءالله ډېر ښایسته انتظامات دي. خو د دې انتظامات چې دی زموږ مرکز حضرت شیخ ابراهیم صاحب حضرت شیخ سید نور زمان صاحب سنبھالی او چې کوم زموږ د صوبې کم انتظامات دي الحمدلله موږ خپل طریقې سره هغه چې کوم فنډینګ معاملات دي او الکان راوستو معاملات دي هغه موږ الحمدلله خپل ښه طریقې سره او احسن طریقې سره پوره کړي دي. الحمدلله شپږ بسونه راغلي دي مختلف اضلاعونه پېښور نه 2 بسونه راغلي دي دغه سه کوهاټ نه هنګونه الحمدلله ټول صوبې نه الکان راغلي دي شاګردان راغلي دغه اجتماع کې شریک دي. حضرت دینه مخکې چې دی ابراهیم حضرت نه چې ما انټرویو شته روان ځل چې دی اجتماع وای نه کو نو دا خو چې دی سلسله خلک ډیره مینه لري ولې خپکیږي بنه دی چې فند نشته که څه مسله کوم ځای کې اجتماع نه کوو. کې پی کې جی کې پی کې اجتماع ځکه نه کېږي تاسو ته د کې پی کې حالات خو پته ده لکه مروت کې سره روان دي بنو کې سره روان دي پېښور کې سره روان دي د هغې د وجې د معاملات دي جی باقي داسې فنډ الحمدلله څه مسله نه زموږ الله داسې شیخ را کړی چې د هغې لاسونه وسي دي. وسي نه مراد دا دي د غرباو خیال ساتي د رشته دارانو خیال ساتي د یتیمانو خیال ساتي د شاګردانو خیال ساتي. د فنډ هیڅ مسله نشته خو د حالاتو مد نظر دا اجتماع ځکه کینسل شوی ده. ماشاءالله څه انتظامات شوي دي جی دلته خو ډېر انتظامات شوي دي الحمدلله. د 3 ټیمه روټۍ ورکوو خپله سوچ وکړه پښمنۍ ورکوو افطارۍ ورکوو هغې نه پس روټۍ ورکوو. دا هر څه چې دی خلک په خپلو پیسو ولي جي نه وګورئ مونږ چې کوم 1000 روپۍ فنډ اخلو دا د حزب البحر زکات دی او دا د حضرت صاحب ذاتی هغه د ترتیب دی لیکن حضرت صاحب په مونږ باندې خپل ذاتی فنډ لګوي. هغه 1000 روپۍ چې کوم مونږ ورکوو هغه د اجتماع لپاره نه ورکوو هغه د حزب البحر زکات مونږ ورکوو. پوره کال حزب البحر وایي حزب البحر کم انوارات دي هغه دي د دې اجازت پوره یو ترتیب د زکات دی هغه مونږ ورکوو او حضرت صاحب په مونږ باندې خپل ذاتی فنډ لګي. تاسو خپل سوچ وکړئ 3 ټیم مونږ غوښه خورو شی نه خورو فروټ خورو دا نه غټ افطاري کېږي هر څه پکې وي هر قسم نعمتونه نو دا د 1000 روپو تلک هغه دی 3 ټیمه روټۍ ده 3 ټیمه من مراد اخري ورځ بیا غټ پروګرام هغه کې چې کم بریاني پخېږي شی نه پخېږي نو هغه د 1000 روپو باندې کېږي نه دا حضرت صاحب خپل ذاتی مونږ باندې خپل حصہ لګوي جی. پیر صاحب ستاسو ټایم راکولو ډېر مهرباني. مونږ سره چې دی شاه صاحب ولاړ دی یو 2 خبرې به چې دی دنم پکې ولو زیاتي به د برکت دپاره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زمونږ پښتانه ملګري دي ګوري د اجتماع باره کې څه تاثرات ورکوي تاسو خو ډېر لرې نه راغلي تاسو یو خبره دوسره وکړه دا زموږ عثمان حنفي صاحب دی د هېڅ تعارف محتاج نه دی الحمدلله. زموږ په پوره پاکستان کې څومره امیران دي که نه د هر صوبې ټولو نه زیات الحمدلله اکټیو دی زه د ذاتي ځکه نه وایم چې دی زما ملګری دی لکه الحمدلله عثمان حنفي صاحب په شانتې اکټیو زموږ یو امیر هم نشته خوش او ټولو نه زیات فنډ دی ریس کوي الحمدلله کې پی کې نه او ټولو نه زیات اکټیو هم دی او خپل رعایا سره دی ډېر مړنی دی ډېر ښکلی دی. الله د ده په عمر کې مال کې اولاد کې برکتونه واچوي او زموږ دواګانې د سره دي زما خو کشر ورور په شانتې دی الله دې خوشحاله آباد لري. ماشاءالله جی ستاسو خو یو نوم دی د پاکستان په سطح آواز ماشاءالله عالمي سطح باندې ماشاءالله څنګه جی پوره دنیا کې نوم دی د شاز بھائی ډېر ډېر مهرباني. سلسلې ته رالي څه پیغام خلکو ته ورکوئ څه برکات دي جی اکثر موږ دا خلک سوالونه کوي ډېر منفي ذهن دا ډېر خلک لري زموږ د علاقې خلک کتونکو ته څه پیغام ورکوئ تاسو چې رالي دا الحمدلله برکات دي چې دا شاز خان مخکې هم او حضرت نه ملاوېدو نه مخکې سلسلې نه مخکې د شاز خان کم از کم 5-6 کلامونه ریلیز شو د هغه 3000 ویوز هم نه سلسله کې چې الله زه داخل کړم الحمدلله آل اوور د ورلډ زما بلینز اف فرینډز دي ټایم کې دا زما د مور او زما د شیخ دعاګانې دي او د الله ټول نه مخکې د الله کرم دی. نو زه کتونکو ټولو ته وایم چې پر پروپیګنډې باندې هغه مه کوئ توجه مه لرئ او راځئ او الحمدلله خپل اصلاح دپاره یو الله ولی ستاسو دپاره پکار دی چې هغه ستاسو اصلاح وکړي. نو تاسو ټول ما ته ګوره په دې شیشه باندې تاسو راشئ جوق در جوق راشئ زموږ کې پی کې کې زموږ عثمان حنفي صاحب دی د ده په لاس باندې بیعت کوي. جزاکم الله خیرا. ډېر ډېر مهرباني شکریه الله مو قدردان کړه ډېر مهرباني د بغانه کومه ساتي.